یو بادشاہ تیر شوی د بلخ د علاقې ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه. بادشاہ دی خو نیک سړی دی. یو ځل یو سړی په دې خوب ویني، په خوب کې وینم چې یو سړی په دې دربار کې چکر لګي، شاهي دربار ته چې ورته پریزیډنسي وی یا پرایم منسټر هاوس ورته وی، هغې کې لګیا دی او منډې ترړې وی. ابراهیم ابن ادهم کله کله مټه راونیوه، یا لکه څه کې؟ وی اوښ رانه روک شوی دی. هغې پسې ګرځم، وی عقل ولره، دا د اوښ د کتو ځای دی. وی ولې دا څه ځای دی؟ وی اوښ دلته نه میلاویږي، دا د بادشاه محل دی، دا د وزیر اعظم سیکرټریټ او محل دی، دلته اوښ څه کوي؟ وی کوم دی وګورم؟ وی صحرا او بانډو کې منډې وهه. اوښان په محلونو کې څه کوي؟ صحرا ته ځه، بانډو ته ځه چې توبو پسې به تلي او خوراک پسې به تلي، دا خو ته قمقل. وی خلک په محل کې دننه اوښ لټول قمقلتوب دی. وی او نو وی په بادشاه کې دننه خدای لټول ګورې قمقلتوب دی. دا نو بې انصافي ډېره کېږي، پردې حق به نه ورکوې، به د نه وهلې کېږي. رعیت ته به خپل حقوق نه رسې. دا ګورې رونو بادشاهي نبی علیہ السلام فرمایي وی د دریو کسانو ملاقات عبادت دی. وی د دریو کسانو، یو کس پکې انصافدار بادشاہ دی، عادل، او علیہ السلام فرمایي وی یو څو کسان به د قیامت پر ورځ د الله د عرش د سوري لاندې، یو پکې امام عادل نیک بادشاہ دی. که خدای پکې لټې لټولې چې د هغې مثال به م در کوم، خو غالبه داسې ده چې بادشاہ نه انصاف ډېر ګران دی. ځکه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي وی که د فرات دریاب په غاړه یو سپی د تندې مړ شو، وی د قیامت پر ورځ به خدای د عمر نه تپوس کوي، هلکه د دریاب په غاړه سپی د تندې ولې مري؟ خو لږ د ځای ځان له وګوري، شونډه دې ورښکته کړي او په بوس کړي، جبه دې وسټي. نو د دریاب غاړه ده، بیا م عمر وی ماله پکار دي چې حیواناتو له دریاب په غاړه ګودرې جوړې کړم، پکار دي چې په دې صحراګانو په دې ځنګلونو کې ولا حوضونه جوړ کړم چې د باران اوبه جمع کېږي چې حیواناتو ته تکلیف نه وي. بادشاهي چلول اسان کار نه، ډېر ګران کار دی. کله مالم پریشانه شم چې زمونږ دا خلک په غضب د خدای اخته دي، مونږ نیک عمل پرېښی دی، په پریشانو سر یونس ورته یو څو مثالونه ښیم. نو چې دا خوب یولید نو دی چې خوبه پاسېد، پریشانه شو. واقعي دا خو ګران کار دی. خدای او مخلوق دواړه ستا سره، خدای خوشحاله مخلوق به خفه کېږي، که مخلوق خوشحاله الله به خفه کېږي. که د خدای حق ورکې د مخلوق در باندې پاتې کېږي، او که د مخلوق حق ورکې د خدای پاتې کېږي. حضرت معاویه رضی الله عنه حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها ته یو خط راولېږه، ناشنا و یو نصیحت راته وکړه. بی بی عائشہ صدیقه خو بی بی عائشہ وکنه، د حضور پاک کشر بی بی د اوخیاره سونه ده، یو پوټینې غوندې خطې ورته ولېږه، پوټینې غوندې. وی ای د مسلمانانو بادشاه واوره، که کم انسان د الله د رضا په مقابله کې د بنده خیال وساته، که کم انسان د الله د رضا په مقابله کې د بنده رضا وساتله، د بنده خیال، یعنی بنده خوشحاله که خو الله خفه کو، نو خدای به دې بندگانو ته پرېږدي او مدد به ورسره نه کوي. او که کم انسان د بنده په مقابله کې خدای خوشحاله که چې بنده دې خپل کار کې خو چې الله خوشحاله شي، وی د بندگانو د تکلیفاتو نه به خدای محفوظ وساتي. والسلام. دا دوه خبرې وي ذهن کې واچو. مې دې ته نصیحت وی، بادشاہ ته دا نصیحت مه کوه چې دا چلو کو دا چلو که دا ستا مقابله د الله او د خدای سره د یو خوا، بل خوا د بنده سره ده. کوشش کوه چې دواړه خوشحاله وساتې. که داسې مقرره چې اوس بنده خوشحالوم خدای خفه کېږي، نو د عایشې بیبي نصیحت څه شو؟ بنده خوشحالوم خدای خفه کېږي، پرېږده بنده الله خوشحاله کا، د بندګانو نه به خدای ساتي. او که بنده دې خوشحاله کو خدای دې خفه کو، بیا د خدای زور ته ټینګ شه. نو ابراهیم ابن ادهم چې دا خوب ولید حیران شو، او سار وختي دربار کې ناست دی،
اخو به قاضیان مو د هغه زمانې بادشاهان فیصلې به هم کولې. یو سړی نیغ راغی، هغه سړی داسې دی چې د هغه د دې مخ یو روب دی، یو هیبت دی چې کم په مین ګیټ باندې کم کسان ولاړ دي پولیس والا، هغې هم دې تپوسونه کوي چې څوک یې څه کوي، چې ورپسې په بل ګیټ کم کسان ولاړ دي سیکورټي، هغې هم تپوسونه کوي. چې کوم د بادشاه مخصوص دفتر دی په هغې ورغې، هغه سیکورټۍ والا هم تپوسونه کوي چې ته څوک یې او کوم خوا روان یې. نیغ ابراهیم ابن ادهم له ورغې او داسې شکل هم عجیبه غوندې. اوس ګوره الله چاته هدایت کوي یا لکه څه کوي. ابراهیم ابن ادهم په کتو شو چې دا سړی نیغ په دې ګیټونو راغی، او چا ورته وویل چې ته ودرېږه. او سړی هم داسې خیرن خچن او شلېدلې څپلۍ او شلېدلې جامې، لکه څه کې خیر دي. وی صاحب دا سری له راغلی مې لګي او بوټې پکې شپه نیمه دمه کوم. او سړی خو لیوانې وخت مونږ خو یې روغ دی، خو دا چې نیغ په نیغ راغی نو معلومېږي دا چې دماغي جوړ نه دی. کاکا سری بازار کې ده، هوټل ریسټورانټ هغه بازار کې دی، هلته شپه کوه. وی دا څه دی دی؟ وی دې ته د بادشاه محل وایي. وی ښه؟ وی څوک دی بادشاه؟ وی زه ما. وی ستا نه مخکې دلته څوک و؟ وی زما پلار. وی د هغه نه مخکې دلته څوک و؟ د هغه پلار. هغه نه مخکې څوک و؟ فلانکې. هغه نه مخکې څوک و؟ فلانکې. وی چې دومره خلک په یو ځای تېر را تېر شي هغې ته سری نه وایي، څه ورته وایي؟ اوهو مونږ خو یې سړی لیونی دی، سړی خو بل شان سړی وخوت.